السلام علیکم دوستو پرون مونږه الف با تا سا لیکلو خو په اردو کې زمونږ کافي ټیک هم نه وه. اوس به انشاءالله مونږ تاسو ته دال زال را زا لیکو او د هغې نقطې به هم لیکو چې څومره نقطې یو را راځي څنګه را لیکل کېږي. نو راځئ مونږ سره اوسئ. دال به مونږ څنګه لیکو؟ دال داسې به یو وړه کرښه وکړو. دا کرښه مو وکړه. اوس په دې نه داسې کراس داسې رالو دا ځای باندې راکوو، دا به پیړي. اوس په دې باندې سی د دې کرښې په سر باندې داسې لاړ شي. دا یو قسم دال شو. دا دال شو او بل دا مینځ نه دی، دا د دې ځینه بل دال شروع کوو. ښه داسې دلته به دا ځای لګوو، دا ځای به مینځ، د دې مینځ نه به نیغ شروع کوو او بیرته به کراس داسې راځو، بیرته به دې سکي نه راکوو او دا کم نقطه چې ده ټکی دا به کراس داسې کوو. کراس والا زال شو. دا زال شو. را یو را دا قسم ده، داسې به دې کرښې ته داسې کراس راشي نه، دا کرښه ته به دا ځای ولګي، دا نری بیا ور دې نه سیده داسې دلته به قلم ته وایي دا ځای دیس کې به دا سیده دا وکړو. دا یو قسم را ده. دوهم قسم را داسې دیس کې دا کرښه وکړه، سیده به داسې کراس راشي 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 راشي. دا ځای یو نقطه جوړول او دا دوه نقطې دي. پوه شوئ؟ نو دا اوس موږ د نننۍ ورځې سبق انشاءالله سبا ته به نور جوړو. را سره اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم.